أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په د آیات مبارکه کې الله فرمای اولم یتفکروا آیا دی سوچ نه کوي فی انفسهم په خپل ځانونو کې ما خلق الله چې نه دی پیدا کړی الله رب العزت السماوات اسمانونو لره والارض ازمکې لره و ما بینهم او هغه چې د دې په منځ کې دي. الله رب العزت فرمای چې دا خلق سوچ نه کوي دیتا چې د ازمکو او اسمانونو هغه چې دی په منځ کې دي دا الله رب العزت ما خلق الله نه دی پیدا کړی الله رب العزت السماوات د اسمانونو لره والارض او ازمکې لره و ما بینهما او هغه چې په منځ د دې کې دي الا بالحق مگر د اظهار حق لپاره چې د حق اظهار وشي خلکو ته فتح ولګي وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد چې په دې پوه شي چې الله رب العزت دا څه شی دی یکتا ذات دی الله رب العزت موجود دی چې دې نه خو ته وګوري نو الله وی و ما بینهما او هغه چې په منځ د دیو کې دي الا بالحق مگر په حق سره و اجل مسمن او یو نیټی معلومه پوری نیټی معلومدار پوری لکه تا ته به معلومه نی نیټه تا ته به معلومه نی ته زه به ځوانېږم بیا به بوډا کېږم او بیا به م چېرې د خلکو پکې اوږده اوږده امیدونه وي زوی له به واده کوم او لور به مې واده کېږي او کور به جوړوم او دا به کوم الله وایي دا خو ستا ده کیسه ده. داود علیه السلام ته الله وحی راولېږله و یو د بنده اراده یو زما اراده د بنده اراده هغه یو کار اراده وکړي خو چې زما اراده ورسره شامله نه وي نو هغه نیمګړې شي ختمه شي کیسه. بنده وایي دا به وکم دا به وکم دا به وکم او د سارې اعلان وره چې پلانکي په حق باندې ورسېدو راشئ زره قبر ته وردننه کړي نو خبره دی او چې کله بیا سي انسان چې دی دغه ورځې دپاره تیاری کړي و اجل مسمن و اگر که دته دغه نیټه معلومه نه وي خو دې ورته تیاری الله یې داسې رانصیب کړي. نو الله وایي و اجل مسمن هر یو څیز دی که هغه مثال په طور د دنیا عام کورونه دي د هغې م یو حد مقرر دی هغه که چېرته د انسان زندګي ده د هغې م حد مقرر دی هغه که ځمکې اسمانونو وي د هغې م یوه نیټه ده هر یو څیز چې دی الله وایي و اجل مسمن دا یو نیټې معلومې پورې دي. و ان کثیرا من الناس یقینا ډېر د خلکو نه هر څه خو نیټه معلومې پورې دي خو ډېر د خلکو نه بلقاء ربهم په ملاقات د رب خپل باندې یعنی بعث بعد الموت د مرګ نه پس زندګۍ نه دې باندې لکافرون انکاریان دي. الله رب العزت فرمای دی د بعث بعد الموت یعنی د مرګ نه پس چې کومه زندګي ده را پاسېده دي د هغې نه انکاریان دي ډېر خلک داسې شته او چې کم داسې نه دي مسلمانان دي الحمدلله نو هغې کې نن سبا داسې شوي دي چې قولي طور خدا خبره کوي چې زه قبر له به ځم او زما د مرګ جون څه پته نه لګي او دا دي خو عملي طور بلکل د هغې خلاف روان دي. عملي طور به دې ته به دا نه وی چې ګنې دا مسلمان دی عملي طور به دا نه وی چې ګنې دیم د قبر دعوه کوي چې زه به هم قبر لازم عملي طور هغه چې دی هغه که حرامې توفیق ورته میلاویږي له خیره په حرامو باندې صرفه نه کوي که د خور په حق باندې ورځي او دته لار میلاویږي په هغې ایله نه کوي که خور ته حق غواړي دی ورسره رشته کټ کوي له خیره
او بیا که دکه شان په کور کې کیسه راشي هغې کې هم د زامنو د پلار سره کیسه روانه د پلار چې د زامنو سره کیسه روانه دکه شان عام معاشرې د ګاونډي کیسه شي د پولي پټي شي د ټولو کې نو بیا به ته عملي ته ورغه خلاف نه داسې نه ده پکار الله د قول او عمل زموږ د اسلام مطابق کی اولم یسیرو الله رب العزت فرمایي آیا دی نه ګرځي فی الارض په ځمکه کې اولم یسیرو آیا دی نه ګرځي فی الارض په ځمکه کې فینظرو نو ودې ګوري کیف کان عاقبت الذین څرنګه شو انجام د هغو خلکو من قبلهم چې وړاندې د دوی نه دې وګوري چې دا دوی دومره په نشه کې دي دا دومره چې دي د تکبر باهري انتها ولاړ دي دا دونه د حرام او د حلالو تمیز نه کوي نو الله رب العزت فرمایي دې لږ سوچو کې د دین وړاندې هم خلک وو هغې څه شو نو دینه ګوري الله رب العزت فرمایي فینظروا کیف کان عاقبت الذین دې وګرځي په ځمکه کې آیا دې نه ګرځي نو دې به وګوري انجام د هغه خلکو چې وړاندې د دوی نه کانو اشد منهم قوة چې هغوی د دې نه زیات په قوت کې قوت یې ډېر زیات مضبوطو د دنیا په کاروبار باندې ښه پوهېده د دنیا په بدماشیم خو پوهېده نو الله رب العزت فرمایي کانو اشد منهم قوة وآثاروا الارض او هغې اړولې وه دې ځمکې لره دا ځمکې داسې اړولې را اړولې وه داسې کړې وه وعمروها او آباده کړې وه اکثره زیاته مما د هغه څه نه عمروها چې دی آبادۍ دا دی چې څومره آبادۍ د دې نه هغې زیات آباده کړې وه عادیان سمودیان د دې نه زیات پوهېده د دنیا په کاروبار باندې د هغې په طریقو په چلولو زیات پوهېده الله رب العزت فرمایي وجاءتهم رسلهم او راغلي و هغې ته پیغمبران بالبینات په براهینو ښکارو سره په دلایلو قاطعو سره په مضبوطو دلایلو سره فما کان الله بس نو الله رب العزت لیظلمهم چې ظلم یې کړو په دیو باندې ولکن کانو لیکن دیو انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي ګوره الله رب العزت فرمایي چې د دنیا په اعتبار سره هو اخري انتها ته رسېدلي دومره پوه یو چې دومره دی پوه نه دي داسې آبادي کړو چې داسې دی نه دی کړی داسې ځمکې اړولې وې چې داسې دی نه دي اړولې هغې نه بلا څیزونه مراد راتلی چې ځمکې څه څیز پسې اړولې او الله رب العزت چې د دین اعتبار بیا داسې و چې وجاءتهم رسلهم بالبینات پیغمبران ولا په براهین قاطعو سره راغلي په دلایل ظاهره سره راغلي په معجزات سره راغلي په کتاب سره راغلي په وحی سره راغلي خو دې د هغې نه انکار وکړو الله رب العزت فرمایي د انکار نتیجه چې ده هغه څه شي د تباهي ده نو الله به ظلم نه دی کړی ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي نو معلومه د دینه دا شوه امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې د دینه خبره دا راووته افاده دی دا وکړه افاده د دې خبرې دا شوه چې بایی صرف په یو څیز کاره نه کېږي چې دا صرف دنیا راټینګه کړې ده په هغې کې اخري انتها ته ورسي او دیني اعتبار د کمزوري نو په دغه د دنیا په دې کامیابۍ باندې نجات د آخرت نشته او بلکې ډېر وختونو کې به د دنیا نجات هم نشته خدای پاک یې راټینګ کړي دنیا نه هم دغه شان لري نو افاده وکړله دی دا چې به د دنیا په کامیابۍ باندې نجات نشته او بله ورسره وي دا خبر د امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې یو څیز راټینګي نو بل به د تاوان مومي چې بل راټینګي بل به د تاوان مومي نو که دین دې راټینګ او دنیا دې لږه تاواني شو بیا به هم زندګي تېره شي خو آخرت به دې سم شي او که دنیا دې راټینګ کړو دین دې پرېښودو نو دنیا هم پته نه لګي نن دې سبا دې کیسه ختمېدون کې د آخرت په خواصم تباه او برباد شي نو هغه وایي چې بیا داسې وکړه په کار خو دا دي مثال په طور کستانه دواړه د ناخوا دی وه کې بیا صرف دین راټینګ کړه خو وی متوازن وساته توازن وساته توازن اعتدال وساته دا دین چې دی دا ټول اعتدال والا دی نو ته داسې وکړه چې دنیا مو اخله خو دنیا د شریعت تابع کا او دین خو هسې مسلمان دین بالی نو دین هم مه پرېږده چې دا در ناخوا دې خوا نه شي او دنیا د شریعت تابع که نو دنیا هم ګټه کار هم کوه هر څه کوه الله رب العزت به کامیابي در نصیب کوي نو یو هم مه پرېږده په یو کې به هم نه تاواني کېږي الله یې داسې وکړي
الله رب العزت فرمای ثم کان عاقبۃ الذین بیا وګرځي د انجام د هغه کسانو اساو چې سی کړي نو ګور الله رب العزت ثم کان عاقبۃ الذین بیا وګرځي د انجام د هغه کسانو اساو چې بدی کړي اسو ناکاره چې دی بدی کړي و نو د دې انجام هم ناکاره وګرځي داسې نه خپل عمل د لارې مل چې عمل خراب کړو عمل خلاف کړو او دې ته غني نتیجه خملو شو نه داسې نه ده داسې نه ده الله رب العزت فرمایي چې سي کړو چې سي کړلی واغه اورې بل ومکه ورته ملو شو نو الله رب العزت فرمایي ثم کان عاقبۃ الذین بیا چې انجام دا وګرځي د انجام د هغه کسانو اساو چې بدی کړي و اسو ناکار انجام هم خراب شو نو ګوره عاقبت خبر مقدم شده کان د پاره نو سو اسم مؤخر شو صيغه د اسم تبدیل شو نو الله رب العزت فرمایي وګرځي د انجام د هغه کسانو ناکارا ان ولی زکه ان د دی وجی کذبو یا ان زکه کذبو چې دی تکذیب کړو بی آیات الله بآیاتونو د الله تعالی نو عملی تور یا تکذیب کړو صفای ویلو په خپل باندې چې موږ نه منو دا کتاب موږ د دین انکار کو یا عملی تور دغه خلاف ورزي کړي وا نو قولی فعلی دغه خلاف ان الله وای ان کذبوا په دی وجه باندې چې دی تکذیب کړو بی آیات الله بآیاتونو د الله تعالی باندې وکانو ودی به په دی باندې یستهزئون ټوکی کون کی یعنی دی کتاب بسې د الله دین بسې دی ټوکی کون کیو نو الله رب العزت راټینګ الله رب العزت موږ دغه نو ساتي اولم یتفکروا آیا دی سوچ نه دی کړي فی انفسهم بخپل ځانونو کې انسان که په ځان کې سوچو کې نو بلا نه خي ورته د الله د وحدانیت ښکارش آیا دی سوچ نه دی کړي په خپل ځانونو کې ما خلق الله چې نه دی پیدا کړی الله رب العزت السماوات اسمانون لرا والارض ازمک لرا وما هغه سلرا بینهما چې منځ د دې کې دي الا بالحق مگر په حق سره واجل مسمى او تر یو نیټه معلومه پوری وان كثيرا من الناس یقینا ډیر د خلقنا بلقاء ربهم ببعث بعد الموت باندې لکافرون انکاریان دي د ملاقات در رب نه انکاریان دي اولم یسیرو یقینا اولم یسیرو آیا دی نگرزی فی الارض پزمکا کی نو فینظرو دی گوری کیف کان عاقبت الذین نو سیر او سیاحت کوا خود دې د پاره کوا چې ته د خدای پاک د څه د صفات وګوري چې به خدای پاک خپل صفاتونه څنګه راښکاره کړي دي ته د خدای پاک مخلوقات وګوري او ته انجام د هغه خلکو وګوري چې هغه د دین والا نه دي نو چې ای سره خدای پاک څوکړه صرف د دې لپاره نه چې له لعب خوشحالي دي حاصله کا او ډزې وکاو جنډې جوړې کاو پته نه لګي دا موټر سایکل باندې پای اوچته کاو یو سبس نه د دې لپاره نه چې تا د پته ولګي چې بای الله رب العزت تم پیدا کړي نو دی خو غر پشان مخلوق هغه د خدای مخلوق تی هغه پیدا کړي ستا علاقه پیدا کړي دغه علاقه پیدا کړي دا ستا په علاقه کې د اوبو یو شان مقدار دی په یو طریقه دی دای کې بدلی دي دلته ونی یو دی هغه ونی دلته نه کی دا الته نه کی دا وګوره یو وزم کړه نو الله رب العزت فرمایي چې دا ګرځیده د دې د پاره چې عبرت حاصل کی او کنه صرف د نمود و نمایش د باروي صرف د خپل خواهشاتو د پوره کولو د باروي نو بیا خو دغه سفر ته زحمت ویلې شوی دی سفر ته اور ویلې شوی دی کته د غانو لګولو د پاره لګیای ته چې د خپل دا اندامونو د نمایش د پاره لګیای ال تکیزي مثال پتاور د خپل چې دینو د منځو د سلته بیا خیال نه ساتي وغیرہ وغیرہ نو دا بیا چې د سفر ته بیا اور ویلې شوی دی ته زحمت ویلې شوی دی بیا سیر او سیاحت نه د ستر اخرت تبعی ده الله اندو ساتي اولم یسیرو آیا دی نگرزی فی الارض پزمکا کی سیر و سیاحت نگی پزمکا کی وینظرون بس دی با اگوری کیف کانا عاقبت الذین چې سرنګ دی انجام د هغه کسانو من قبلهم چړوان دي د دویونو کانو اشد منهم اغیو زیاد د دویونه قوتن په قوت کې د قوت په اعتبار سره و آثار الارض اړولی وزمکه لرا وعمروها او آباد کړي و د ازمکه اکثر ډیره مما د هغه نه عمروها چې دی آبادوي چې دی څنګه آبادی ته ورشه دا اوسم چې دای کم کندرات وغیرہ پاتې باغ زینو کې داسې آبادې کړي دي چې دالته تصور هم نشي کولی
کانو اشد منهم یا خو دا نور چې کوم دی خو لا موږ نه دي لیدلی خو دا کم تاریخ چې راځي یا دا چې کم ویډیوګانې دي د هغه د عادیانو سمودیانو یا چې دی د احرام مصر یو څه بل څه د یا د چینیانو دا مقبرې چې راوتي پخوانۍ ته وګوره زمونږ دا خو هغې به هغه ټیم ځان سر بلا یو څه بل څه خښول چې دا به د دننه بیا په کار راځي به دننه پې کوم غوبل کړي هغې ورسره دومره سامان دا کیلاش والا خو زمونږ دا خو دلته اوس موږ ته مانو دي غریبانان خو د یارې خښۍ یم ځکه چې دا نور مسلمانان نیکان پې مقرر دي دي یې پټی اولم یسیرو آیا دی نگرزی فی الارض پس مکاگی فینظرو بس بگوری کیف کان عاقبت الذین چه سرنگ شو انجام ده کسانو من قبلهم چڑوان دی ددویونو کانو اشد منهم نو اغی ډیر زیات سختو ددویونا قوتا د قوت په اعتبار سره و آثار الارض صرف هغه مقبرې ته وګوره د هغې هغه تاریخونه وګوره هغې ته به د ذهن خلاص شي دا لا کم مخلوق خدای خبر د دې کم سوچ و آثار الارض وړولي و ځمکې لره وعمروها او آباده کړې وه اکثره زیاته مما د هغه نه عمروها چې دي آباده کړې د هغې لره ځمکې لره چې دي څونه آباده کړې دي نه زیاته آباده کړې وه وجاءتهم او راغلي و دي ته رسلهم پیغمبران د دوی بالبینات په ښکاره دلایلو سره فما کان الله بس نه دی الله رب العزت لیظلمهم چې ظلم یې کړی په دوی باندې ولکن کانو لیکن دوی انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي الله دې وساتي ثم کان عاقبت الذین بیا وګرځي د انجام د هغه کسانو اساو چې کړی و بدي السوء ناکاره انجام یې ناکاره وګرځي چې بدي یې کړی و انجام یې ناکاره وګرځېده ان کذبوا د دې وجه چې تکذیب یې کړو بیا آیات الله د آیاتونو د الله تعالی وکانو بیا او دیو په دې سره یعنی و د دینه یستهزئون دې پوری یستهزئون ټوکی کوونکي په دې سره ټوکی کوونکي یعنی دې پوری ټوکی کوونکي نو دې کتاب پسې د الله معجزاتو پسې دی نه خو پسې دې پسې به ټوکې ټکالې کولې الله دې دغه نه وساتي